کریم کې څنګه راغلي دي انما بغيكم على انفسكم سرکشي مو په خپل ذات باندې راسي څه معنی سرکشي سزا به تاسو ځان ته راسي نقصان به دې په ځان باندې راسي څه مطلب دنیا کې ځنه داسې سزاګانې که نه نه داسې ګناهونه دي چې د هغه له سزا سړي ته آخرت کې میلېږي خو ځنه داسې جرمونه دي چې هغه د وکړو هغه جرایم د وکړو په دنیا کې درته خدای سزا درکوي مور پلار بېعزتۍ د وکړه همداسې بچي به د یوه ورځې بېعزتۍ کوي مور پلار نه قدرۍ د وکړه دا ته خدای نه معاف کوي دې سزا به ته موندې دنیا کې څه قسم ته سلوک ته ورسره وکړو ما درسره کېږي به یوه شوه دویم نمبر دغه کې بغاوت راشي که نه خدای خلاف بغي وګرځي بغي مسلمانه نو بس بیا درته خدای پاک سزا درکوي دې شي ولا په دنیا کې درته درسکي صحیح ده یو بل شه د ظلم د ظلم درته نه معاف کېږي دا د په دنیا کې دی ولا سزا میلېږي آخرت کې خاص یې اخلي صحیح ده پیغمبر علیه السلام حدیث ته ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره هغه ګناه څه هغه د دې لایق دی چې خدای پاک سړي ته په دنیا کې سزا ورکړي او آخرت کې ورته سزا جمع کړي نه هغه څه دي دوه قسم ته ګناهونه دي من البغي یو کې بغاوت او سرکشي ده وقطیعة الرحم او بل کې چې د رشتهدارۍ کټ کول دي ټیک شو که نه دي ولا سزا سړي ته په دنیا کې میلویږي حدیث شریف ته راغلی اسرع الخیر ثوابا البر وصلة الرحم سکوم شاید د بدلی په اعتبار سره ښېګړو کې تیز شاید ستو ته زر بدله میلو شاید شه د البر نیکۍ کول دي ښېګړې بدله سړي ته میلېږي دا ته وزم چو سره ښېګړه وکړه ته یاد یې ساتي سوا د ردي سره به زه ښېګړه کوم او بد د چا سره وکړو نه پرېږدي دته که نه نو ځکه ته یې چې یور کې شه ده ښېګړه ده وصلة الرحم او بل رشتهدارۍ جوړ ساتل دي د دې ولا بدله سړي ته ډېره زر میلېږي که څه یې رشتهدارۍ جوړه څه ساتي خپل خپلوان څه یورې موټي کې واخلي درته پکارېږي که پرېږدي څک ډول بیا د هېڅ غور دور نه کوي و اسرع الشر عقوبة او کوم شر ده چې هغه سزا په اعتبار سره سړي ته زر راسي شرونه خو ډېر اشرار دي د دنیا کې خلق اشرار دي ګناهونه اشرار دي من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا حکم داسې شر د سړي ته زر سزا میلېږي البغي سرکشي کول وقطیعة الرحم او بل رشتهدارۍ کټ کول دی بغي وي بغي زناکارې ښځې تېل شي بغیون سرکشۍ تېل شي پیغمبر علیه السلام حدیث ته حسب امرئ من الشر یو سړي د شر کې در لپاره دا کپي ده څه دا شر وګرځي اشر وګرځي شریر وګرځي شرس څه ده وګرځي که نه څه کپي دي ان یحقر اخاه المسلم چې مسلمان سړی سپک نظیر سره وکسي نه دا څه شولو دغه د دې دپاره کافي ده دا څنګه وي یاره لکه د سپک ګڼل څنګه وي مفته کې څه ګڼې خلک سپک مفته کې هسې در باندې ښه نه لګي وایي دا منګاک وګوره روان ده داسې یې ورته دومره رزل وي څه واجه ورکېږي خو ته لګیا یې که نه یاره دا وګوره دغه مسکین ته وګوره د دین نه ده خبر غږېږي دغه مسکین ته وګوره صرف یوه پلټۍ به جنت ته سي مسکین د غریب څه شي نه خبر نه ده سترو پسې یایې دا خو دې دپاره خبره کوي څه پوه شي یا بل ته وایي سیاره دا شی د غږېږي دا صحیح نه غږېږي دلیل دو که تو نه ورور سې سبو په دې شوی خفه شي نو دا خو تو زیاړې نه یې کړي چا پسې نه د ده سیلې چې دا خار د سپی د تور کې شیلې عزتي خبرې خو ته ویلې سیاره دا خبره یې کوله که نه څه غیبت ګناه نشو ته ویل چې دا خبره خو غلطه یې غیبت ګناه شته دې دا صحیح خبره نه یې کړې په دې که څوک خفه کېږي نو دا خو مخامخه خفه کېږي صحیح ده نو دا خو به ته مخامخه کوې پاسې شوبه کوې صحیح ده یو داسې یو حقیر ګڼلی مړ هسې بس ای دې نري تنبیزي ورک شو دا داسې باندې تېرېږي هسې خوند لري کې ځنه سړی کې دومره سپک عادت ورکي وي که نه څه چوکسې چومن نه ورته یایي چوکسې ورته یې پکوړې چوکسې ورته یې سپیه کوم صفات ورکوي ما ورګېرو بس سره ورکېنې یاسې ورته خل دومره بېکار لګي زړه مې کېږي دا ټول مو خوړلي وه خوند نه راکېدو د څښو مخونه ورک شوي ورکې چې ته نشته رنګیز غونې زړه په بېحلا وکړه وه ټول ګنده مال ده داسې کې حالانکې دې کې بصوره داسې کسان وي ښه کسان وي اعمال وي ښه وي خو دې څه د دې د بل عشق پوره کېږي نه ځکه داسې خبرې کوي
اصل کې سړی همداسې سړی خبرې کوي